اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمن وروڼو زه نن راغلی یم ډال کلي ته او د ما سره یو سپین ږیری هغوی زندګي بابا څه تاسې کس وي دې کور کې څه مشکلات دي موږ وسو دې کور ته دې نه ما مومن حسین دی مومن علي دی دې نه ما وسو دې کور ته دې کور کې کوم مشکلات دي هغه به مو تاسو ته وایي خیر باشه गाड़ी से قدرمن وروڼو موږ رانوتلو د حاجي صاحب کور ته د حاجي صاحب کور کې څه کومه خدای دې څه کوم یو تکلیف راوستی دی او دا غریب یا یې څه کوم امتحان کې زه ګیر یم هغه به داسې خپله کس وي دا یو بچی نه د دوه بچي د دې مریضان دي د یې څه ما په خپلې زندګۍ کې د دوی بچپن نه واخه د اوسه پورې هر ممکن کوشش وکړلو نه د علاج نه پاتې دي خو واشه اوس دا غریب دغې ویډیو ته ویلې مو تاسو وروڼو تاسې کس وي زه دغه دور کې چې د کومه نن سبا د چلیږي څه هر څومره انسان هر څومره مثال دولتمن وي خو د دوو بچیو هغه ژړي بچي علاجونه نو ډېر زیات سخت دي زه دغې ویډیو په ذریعې ټولو غیرتمنو کورمیوالو وروڼو ته خاص طور باندې چې څومره مو بهر ملک مسافران دي ما ډونر دی هغوی ته زه سوال کوم ګزارش ورته کوم چې پلیز تاسې د دغو زندګي خدای لاس کې دی هڅه د کوم تکلیف کې دي کوم مشکل کې دي او دا زموږ کربلایي دا سپین ږیری پلار چې کوم مشکلو کې ګرفتار دی تاسې لږ داسې مدد ورسره وکړئ چې کم از کم دا هسپتالو ته چې بیایي نو دې خرچې دې د علاجونه دې انا جانا دا دې واس نه خبره ووتله نو پلیز تاسې دې څخه بھرپور مدد وکړئ کوشش ورسره وکړئ چې دا غریب کوم حده پورې دې ته خدای زندګي ورکړي چې دغو مطلب دې علاج وکړي حاجي صاحب دا څه مطلب څه مسله وه د دغو بچیو د څه په تکلیف کې د تاسو کوم تکلیفات دي مو د کسو چې زه دا کور ته ننوتلم نو ما ته ډېر زیات دک میلاو شو تکلیف میلاو شو وکیل چې ته به دې چې اوس دا ژڼي شولو دا هاته ته څنګه راورسول دا څنګه دې وکړل دا خو داسې و دغسې مې علاج ډېر کولو دا پر چینور کې چینول هسپتال نه و دا یو مخ کې داخل کړی و ګرمیش د ویره بلون دغه د هسپتال علاج سره د هر څه ورکول هغه ته یا داسې نورمال غونته علاج ورکولو چې دا ښه دی او دا چې کله هغه شو خو دې ته وایي چې ته ګرمو اوبو لمبېږه سړو اوبو مه لمبېږه ګرمو اوبو د لمبېدو دې په وجوده چې دا تقریبا 16 کال ته رسېدلو دا خپونه داسې شول دغته مو چې دغه نه مشهور و دا خو وره گزاره یې کوله دا مو څو ورې اسلام آبادو ته لاهورو ته پنډیو ته هسپتالو ته بوتلو هلته ډاکټرانو راته ویله یو رقم ګلې په 8060 روپۍ وي هغه یې روکړلې خو ډاکټرانو راته وایي چې اخري دې ته نارمل علاج ورکوه دې نور علاج نشته نو علاجونه خدای پاک سره ډېر دي که نه هېڅ کمای نشته دی واشه چې څومره علاجونه وکړه چې خپل موافق کې که درته وایم چې اوسه پورې مې دا میله وکړه د هغه وکړه او دغو علاجو دغو بچیو علاج سي وسي بل سي پېښور ته یوه ځي ته بل ځي ته نن سبا حالات خو د کسې که نه ورغوله چې یو مریض نه یو خرچه کوي صحت ته رسېږي حاجي صاحب اوس مو ته صرف در ووایم که نه څه درته اوس غواړې څه دی ما څه کوم کسان دي د ما کوم ملګري دي د کوم ډونر دي هغوی نه ته څه غواړې تا ریکوایرمنټ څه دی
صرف هغوی نه خو زه د غواړم چې موږ ورمینه چې څومره لوړ دی ټول مو بچي یا دي وروڼه یا دي یا موږ انشاءالله مدد کوای شي هر څه کوای شي بالکل او مسله داسې ده چې دا وکړې که بیمار شو چې فورا د هسپتال ته ونه رسولو صحیح دې ته ګوډې لګېږي ورغه نن سبا حالو داسې دي یو ګوډې کرې اني جانې یو هلته دې ته ودرېږي څومره خرچه راځي بل نن سبا میډیسن سامان څومره قیمت چې هریانو ته پاتې شي ورغله او همداسې هغه بچی مې دی چې هغه بیمار شي هغه خو خدای شکر دی یو دوه درې بچي شته دي هغه ته مو واده کړی خو واده نه وروسته هغه خراب شو صحیح هغه کور والا ته مې زړه ضروري څو څه ښځه مېړه سوي چې مېړه سوي بس هغه مونی برداشت دی دا هغه دی او هغه کیا دا هغه ورکې دی چې هغه تقریبا څه وایي چې سار کې مې درد دی سار دردول سره چې هسپتال ته ونه رسوي نه خرابېږي ورغله بیا په زرغو پیسې ونه لګوي نو وجه اوس موسی حقیقت خبره ای واس نه خبره وه ته برداشت نه وه ته خبره بس خدای د هر چا وسیله او سبب وکړي دواړه سیمه امین دا د اخرو خبرې کوي ته مسافرانو ته څه وایې وروره ته لږ مسافرانو ته وایه مسافرانو ته څه وایم څه ورته وایه که څه ته یې چې لږ موږ مدد وکړو څه ورته یې مدد به خود کوي مدد به کوي هر څه به کوي بالکل مو ته به ښه ریډیو استوي ریډیو بار در واستوي لونو که څوک دبۍ کې وي که نه بهر ملکو ته دا ورور دی زما ته ریډیو ور واستوي ما پام ولاتېږي که زه خبرونه اورم که دغه د خبرونو دي ته ښه ښکلی روغ ریډیو ته به ما شو ریډیو زه درته خالم خو بل څه درته وخو ما ته وایه بل څه نه بل څه د پکور وي کپړې د پکور وي بل څه د پکور وي ریډیو ته به ما شو ریډیو زه درته وخو ښه دا بل څه دا څه نه مې ګرلی نو کمول سي کمول سي نه څه ورلی ښه تو ته څه پکور دي پیسې درته پکور دي علاج دپاره پیسې پکور دي مسافرانو ته ته وایه چې ما څه ښه مدد وکړئ ما ته پیسې پکور دي ما پلار سره نور اواز نشته ته وایه ته وایه خبرې نه شي کوی مسافرانو وروڼو څه یې څه ما خپله یو ډېر ښایسته ځوی و چې کوم درد سره روبرو نو زه د خدای نه لوی لوی شکرګزار یم شکر د کوم چې ربه مو خپله ولیدلو خپل هرې تکلیف مې ولیدلو خو چې کله مو دا سپین ږیرې پلار دا حالات دا مو ولیدلو نو ما ته ډېر زیات دک میلاو شو نو انشاءالله د ما چینل نه څومره سپورټ کېږي زه به دا سپین ږیرې پلار سپورټ کوم خو تاسو ته ټولو وروڼو ته زړه نه ګزارش کوم چې مولا علي خطر وکړئ بیبي فاطمه بنت رسول الله خطر وکړئ او چې تاسو نه څومره واسه کېږي د سپین ږیرې پلار سره مدد وکړئ هیلپ وکړئ چې دغه مسلمانو بچي کومه پورې خدای زندګي ورکړې وي دې زندګي مو باج کړو نو بس بیا اخري کې سوال کوم چې رب عزوجلاله څومره ما مرګلي دي یاران دوستان دي داسې بیماریونه داسې تکلیفونه او داسې سختو حالاتو نه هغوی خپل زمان کې وساتئ نو ډېره مهرباني وکړو نو خدای مو خوشحاله آباد لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویډیو اخري کې بیا خپلو قدرمنو وروڼو ته ګزارش کوم چې څوک مو پیج نه نوي وي پلیز تاسو مو پیج فالو کوئ د مو یوټیوب چینل دا سبسکرایب کوئ نوټیفیکیشن بټن یې اون کوئ ما کوم نور یتیمانو غریبانو د کینسر مریضانو مدد وکړو مهرباني